بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټول وایئ چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نن که خیری تاسو ته ما یو داسې ناشنا واقعه راوړې ده، خو دا واقعه دا د سوچ سمج سره تعلق ساتي. دې ته به سوچ سمج کوئ، خو جواب به زه په بله ویډیو کې در کوم، په دې نن کې نه. کیدای شي تاسو له درځیم او سوچ سمج هم پې برابر شو، خو زه به بیا تاسو د هغې خلاف اپوزیشن آواز ورکوم چې دا غلط دی. ټیک شوه که نه؟ تاسو زما په خبره پوهېږئ؟ نو دا خو خیر د تاسو سره په دې محفل کې ناست ما څخه د نه جواب کوئ. باچا دی، د هغه یوه لور ده او د دې یوې لور دپاره تلاش کوي چې دې له به کوم ځای کې ښایسته هلک وي، نیک عمل هلک وي او داسې هلک وي چې تعلیم یافته هلک وي چې دا ورله زه وګورم او زما زونګی جوړ شي. نو باچا سلامت په سفر روان شو. څه ګوري؟ یو هلک دی، هغه کباړ غونډی. باچا راکوش و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ای بچیا زه تا وپېژاندم؟ نه جي ما ونه، زه باچا یم او زما په کور کې یوه لور ده، خو که تا ښه تعلیم حاصل کو او دا ډوکې مډوکې ټولول دې پرېښوده نو لور به هم در کوم او نیمه باچایي به هم در کوم. زما په خبره پوهېږئ؟ باچا یو کس ته مو ویل، دغه رنګې علا هذا القیاس دویم ته یې مو ویلې، علا هذا القیاس دریم ته یې مو ویلې. باچا لور یوه ده او کسانو ته دریو ته وینا وکړل او دعوت ورکوي او داسې دعوت ورکوي چې لور هم در کوم او نیمه باچایي هم در کوم. نو لالچ خو بوره بلا ده که نه؟ د لالچ باندې خو پوهېږئ که نه؟ تاسو به کتلي یو پول دی، په هغه پول د پاسه سپی روان وي، په خوله کې هډوکی نیولی وي او په دې پول د پاسه یو بل سپی هم را روان وي، لاندې تی سیند دی. نو ده چې په سیند کې دا خپل فوټو وکتو نو دی خپل فوټو ته وایي چې غپ یو غپ اواز یې وکړو، هرس یې وکړو چې هسې نه چې زه دا خورم او اوس دی رانه طلب نه کي یا یې رانه ونه تښتئ. نو په هغې اواز غپ وکړو، د غپ سره هډوکی لاندې لاړ. نو هرس خو به موږ نه کوو، هرس دنیا خو د هرس نه ډکه ده. دا دنیا چې ده دا زموږ او ستاسو هرس دی. د پلانکي موټر دی زما ولې نشته، د پلانکي بنګله ده زما ولې نشته، د پلانکي اعلی کاروبار دی زما ولې نشته. یعنی په هر حالات شکر پکار دی. دا خبره مې درته دې پورې کوله. باچا مخکې روان دی، سوچ وله راغې چې لور مې یوه ده او کسان درې دي، نو دا لور به زه اوس چاله ورکوم؟ حتی چې هغه یو ډېر اعلی تعلیم وکړو. یعنی د دنیا چې څه تعلیم څه ډیګریانې وي هغه ده حاصلې کړي. نو دې دویم هم اعلی تعلیم او ډیګریانې حاصلې کړي دي، وخت یې تیر شو. دې دریم هم ښه اعلی ډیګریانې حاصلې کړي دي، حتی چې په یو چوک کې درې واړه راجمع شو. یو بل نه پوښتنه کوي چې هلکه اعلی تعلیمونه خو مو وکړه، ډیګریانې هم حاصلې کړې، ډېرې مسافریانې مو کړې، سختې هم تېرې کړې، د باچا لور خو به اوس پیغله وي، راځئ چې پې ورشو. نو باچا سلامت په خپل کرسۍ باندې تاج په سر دی او په خپله کرسۍ ناستی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باچا وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. باچا ورته وی تاسو څوک یې او څنګه راغلي؟ جی موږ هغه کسان یو چې تا موږ دې ځای ته رابللي یو او اعلی تعلیمونه موږ کړي دي. چا ویل چې ما خو دومره ډیګریانې حاصلې کړي دي، بل وی ما دومره ډیګریانې حاصلې کړي دي. باچا سلامت دا دواړه لاسونه په سر کېښوده او ویل چې دا به اوس زه څه کومه؟ لور مې یوه ده
او کسان درې دي او درې واړو اعلی تعلیمونه کړي دي نو لور چاله ورکمه یو د بل نه تکړه دي چې یو پی ایچ ډي کړې ده دی بل هم پی ایچ ډي کړې ده چې یو ایم ای کړې ده دی بل پسې ایم ای کړې ده چې یا بل بی ایډ کړی دی ده ورپسې میډم کړی دی یعنی اعلی تعلیمونه لکه نن سبا چې اعلی تعلیم والا وي نو خلک پوهېږي او دا واقعي چې اعلی تعلیم ګورې کوئ تعلیم ښه شی دی خو تعلیم چې دی که نه نو دا په خپل دی دی خو دا بعضې خلک ورسره خپل شان او شوقت او چال چلن بدل کی خبرې به هم په ګوتو کوي لاسونه به هم داسې شي ولي به هم داسې شي ما ته هېڅ پرابلم نشته هېڅ پرابلم وخاندئ تاسو که نه هېڅ پرابلم نشته هلکه نو مونږ ته څه پرابلم دی چې تا ته پرابلم نشته مونږ ته خو څه پرابلم نشته نو د ډېر اعلی تعلیم د وجې نه د دې په چال چلن کې فرق راځي داسې به نه کوئ تعلیمونه وکئ ښه تعلیمونه وکئ اعلی تعلیمونه وکئ خو خپل چال چلن مه بدلوئ باچا په شلېدلي کټ کې پروت دی وزیر پې راغی باچا سلامت نن خو تاسو ډېر پریشانه یئ ویل او وزیره پریشانه ځکه ما چې لور مې یوه ده او درې هلکان هغه اعلی تعلیمونو والا دي ما ورته ویلي دي اوس کم یو لی ورکم وایي باچا سلامت دا خو ډېر اسانه خبره ده هېڅ پرابلم نشته هېڅ مشکلات نشته دې درې واړو نه امتحان واخله کله چې امتحان کې یو پاس شي بس د دې دوو به ګیله ختمه شي ویل بچیا تاسو لاړ شئ او داسې څیز به راوړئ درې واړه چې نه زما په باچایۍ کې وي نه ما سره قیمت وي نه زه اخیستی شمه او نه ما لیدلی وي نایاب شیونه به راوړئ درې واړه راغله یو چوک ته چوک کې اوس دوی مشوره کوي الله تعالی فرمایي وشاورهم فی الامر تاسو چې خپلو کې هم کینئ یو کار کوئ نو مشوره پې کوئ مشوره ښه څیز دی نو په مشوره کې ډېر لوی خیر وي دا ځان له موضوع ده په دې به بیا ځان له انشاءالله زه تاسو ته ویډیو کوم او تاسو ته به درلیږم تاسو به هم تکړه کېږئ ګورئ ښه صحیح ده که نه سبسکرایب به کوئ به که نه انشاءالله دا به تاسو مخکې کوئ نو قاري صاحب به انشاءالله نوې قصې راوړي او تاسو ته به یې دلته ریکارډ کوي او بیا به هم تاسو ته درلیږي دا تاسو دپاره خواري کوم محنت کوم نو د دې د وجې نه چې تاسو لږ هوښیار شئ د دې قصو نه عبرت والئ نو باچا ورته وایي چې نایاب څیزونه راوړئ نو چې نایاب څیزونه وګورئ ماله راوړئ نو بیا به تاسو حاضر شئ دا دي چې نایاب څیزونه راله نایاب څیزونه څه دي دا یو لاړو یو فقیر ملنګ یو لوی ولی الله بزرګ د هغه په خدمت کې حاضر شو 10 کاله 8 کاله خدمت یې وکړو او دا درې واړو ویلي دي چې هر یو کس به دې چوک له راځي د بل به انتظار کوو ویل ډېره ښه ده نو باباجي ورته وایي چې تا زما ډېر خدمت وکړو ته څنګه راوتی ستا څه اراده ده ویل جي زما اراده خو دا ده چې باچا سلامت دقه رنګ حکم کړی چې یو نایاب څیز نو هغه ورله د مخ کتو شیشه ورکړې ده آینه چې ورته ویلی شي چې خلک پکې خپل مخ ګوري لکه تاسو چې هر سهار راپاسې یو شیشې ته ودرېږئ دا شیشه چې دی وله ورکړله نو ویل دا خو څه عام شیشه ده دې کې خو مخ کتل کېږي د دې خو باچا سره قیمت څه کې چې عام خلکو سره په دوکانونو کې هم پرتې وي دا بزرګ ورته وایي چې دا ګورې عامه شیشه نه ده دا خاص په شیشو کې یو شیشه ده ته چې په امریکا کې کم انسان غواړي نو هغه به دې شیشه کې تا ته حاضر کېږي نو دوی ویلې چې زه خپل پلار کتل غواړم نو دا پلار خو ډېر لرې نو پلار یې لګیا دی اودس چرندام کوي
یعنی اودس مانځه دپاره ځان تیاروي ده چې وکتل نو پلار یې دی اودس شردام کوي بیا یې بل کس راوغوښتو هغه هم ورته لکه دې موبایل کې وګورئ که نه تاسو څه نه راغواړئ قاري دوست محمد تاسو راغواړئ په هر ځای کې سبسکرایب کوئ دا ولې دا تاسو ته اله راوتې ده او په دې اله باندې نوجوانان ډېر ښه پوهېږي او د نوجوانانو نه دا کشر کول پې ډېر ښه پوهېږي زما په خبره پوهېږئ که نه دې دویم ته ماچس میلاو شو او دې دریم ته جانماز میلاو شو آیا درې واړه نایاب دي شیشم نایاب ده جانماز دام نایاب دی دا واقعه به په بله ویډیو کې بیا زه سرته رسومه او که نه اوس یې ته ورسوم آیا دا شیشې والا چې کم وخت کې وکته چې یاره مونږ د چا په تکل راوتي یو هغه شهزادګۍ نو چې ویې کته قاري صاحب د ماچس څه کمال او د جانماز ویمه جي را روان یم د شیشې والا کمال دا و چې هغه وکته نو هغه زنانه هغه جینۍ مړه پرته ده ویل اوهو جانماز والا ویل د سترګو په رب کې درې واړه به په جانماز ودرېږو او دا جانماز به په سمندر ور اچو او تاسو به سترګې پټې کوئ د سترګو په رب کې د جاز نم په تیز رفتار کې زه به تاسو اوس ورسوم نو دا درېم وایي ماچس والا وایي هېڅ قسمه خبره نشته هیڅ مشکلات نشته هیڅ پرابلم نشته هغه د ما خبر چې پرابلم نشته یو تیلی وام او دا مړی به اوس راژوندی کېږي چې څنګه یې تیلی وواله مړی راژوندی شو د باچا په کور کې خوشحالي جوړه شوه تاسو نه تپوس کوم ای کتونکو آیا دا جینۍ به اوس کم یو ته په نکاح کېږي شیشې والا ته او که جانماز والا ته او که نه ماچس والا ته به په نکاح کېږي نو چې تاسو جواب راکوئ زه به د هغې رد جواب تاسو له درکوم فرض که تاسو وایئ دا د جانماز والا ورسېده نو زه به درته ویمه چې ماچس والا ژوندی کړې نه وه نو مړي سره خو څوک نکاح نه کوي او که تاسو وایئ چې شیشې والا ورسېده نو شیشې والا خو خالي قتل کړي دي نو داسې به زه تاسو له د دې رد جواب در کوم د دې واقعه جواب به ماله بیا تاسو انشاءالله راکئ په کمنټس کې والسلام